چې ترسو سبب موجودی نکاح نه کیږي، چې کله سبب ختم شي نو بیا ورسره نکاح روا دی. ویډیو اخیره پورې وګورئ، داسې خبرې دي پکې چې تاسو به حیران شئ. ویډیو اخیره پورې واورئ. چې چا سره نکاح کېدی شي د هغې ذکر کوي. پهله یې لایک کړئ، ولې لایک ته نه هیر نشي، او سبسکرایب یې کړئ. او مقصد ستا نکاحي یارانه نه وي. کمنټ کې څه ماشاءالله یا زبردست څه خبره خو کوي. 10 زره 50 زره. په دې ویډیو کې به تاسو ته د زنانه حقوق بیانوي چې تاسو باندې د زنانه څه حق دی او دې له مهر څومره مقرر شي. ډېر شي خبرې دي، داسې خبرې دي چې هغه موږ اورېدلې نه دي. اخره پورې واورئ. 1 لاک، 1 توله، 2 تولې، 15 تولې، 10 تولې، څومره چې ستاسو جوړښت راغی ځان کې. و دې ځای نه ترجمه شروع کیږي، درس شروع کیږي. سورة النساء 4 نمبر سورت، آیات نمبر 24 او پارا نمبر 5 آخره پورې واورئ. 10م حکم ذکر کوي د هغې احکامونه چې هغې سره ژوند او زندگی او گزاران ښایسته کیږي او د معاشري اصلاح ورسره کیږي. 15 محرمات ذکر شو چې هغې سره نکاح نه کیږي، نکاح روا نه دی. څه په هغې کې محرمات ابدي دي چې همیشه هغې سره نکاح نشي کېدی، او څه محرمات سببي دي چې ترسو سبب موجودی نکاح نه کیږي، چې کله سبب ختم شي نو بیا ورسره نکاح روا دی. اوس دې ځای نه د محرماتو مقابل چې چا سره نکاح کېدی شي د هغې ذکر کوي. نکاح روا دی، حلال دی تاسو لره هغه زنانو سره چې د دې محرماتو نه سوا دي. خو دې کې 4 شرطونه او 4 خبرې ذکر کوي. احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا. د نکاح اول شرط دا دی چې تبا لټنه کوي، طلب به کوي، ایجاب او قبول به کېږي. دویم باموالکم، مہر به ورکوي، دا د ښځې حق دی. او دریم محسنین، چې نکاح کوونکی متزوجی ستا غرض او مقصد نکاحي او دا نکاح د همیشګرۍ د 1 شپې او د 2 شپو نه. او 4م رستو راځي ولا متخذات اخدان، او سوره مائده کې به هم دا راځي. مقصد ستا نکاحي یارانه نه ولا متخذات اخدان، یارانه نه مقصد دا چې هغې کې گواهان موجود دي. نکاح شرایطو کې یو دا دی چې ایجاب قبول وي، دویم مہر به مقرریږي، دریم د سړي اراده او نیت به د نکاح د همیشګرۍ وقتی او میعادي به نه، او 4م دا چې هغې کې گواهان موجود دي، بغیر د گواهانو به نکاح نه کېږي. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، حلال کړی شوي دي، روا کړی شوي دي تاسو لره ما وراء ذالکم، سوا د دې زنانو نه چې مخکې ذکر وشو. ان تبتغوا باموالکم، دا چې لټوئ به تاسو په خپل مالونو سره. 1 2 3 4 ان تبتغوا باموالکم، دا چې لټوئ به زنانو لره باموالکم مالونو سره. محسنین غیر مسافحین، محسنین نکاح کون کی بئی، غیر مسافحین بدکاری کون کی بنئی. محسنین پاک لمنی بئی، غیر مسافحین بد لمنی بنئی. تاسو لرا د دې محرماتو نه ما سوا زنانو سره نکاح روا او حلال دی. دا چې لټوي به خپل مالونو سره. محسنین غیر مسافحین، نکاح کون کی بیئی، پاک لمن بیئی،
غیر مصافحین بدلمنی بنئ خپل لمن به هر چا د نه پورته کوي کومه زنانه چې تعالی را روا ده صرف هغې له به لمن پورته کوي غیر مصافحین هر چا ته به لمن نه پورته کوي محسنین نکاح کون کی بیائی پاک لمنی ساتون کی بیائی غیر مصافحین نبیائی بد لمنی غیر مصافحین نبیائی زنا کون کی مصافح هاغه سړی چې دی مال ورکي او پاغي زنا کوي بدکاری کوي فحشا کوي وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ حلال دے تاسو لرا نکاح کول هغه زنانو سره چې ما سوا د دین دي لټون کی به تاسو دغه زنانو لرا په خپل نکاح بأموالکم په ورکولو د مال تاسو محسنینا پاک شی غیر مصافحین نشی بدلمن فمستمتعتم به نهاغا زنانا استمتعتم به چې تاسو فائدت نواغستا منهن د دې زنانونا فآتوهن اجورهن فریضه نور کئی دی لرا مہر دی مقرر شوے فمستمتعتم به نهغا زنانا چی تاسو تی فائدی واغستی منهن ددغی زنانو منکوحونا فآتوهن نور کئی دیلا اجورهن مہر دی فریضتن چکم مقرر شوے دے مہر ور کئی دی زنانو لا دا سینا چې مہر د دې پلار لور کی بعضی خلق نکاح کوي خو مہر جنې له نه ور کی دا غي پلار لور کی نو دا خو مہر نو شو دا خو جنې خرصول شو فآتوهن ور کوي دیلا اجورهن مہر د دې فریضه چې کوم مقرر شوی دی ولا جناح علیکم نشته دې څه ګناه پتاسو فیما پہ غشی کی ترازیتم به چی جوڑ جاڑے راغلے دیستاسو پاغی سرا لزرا پنزوز زرا یو لاک یو تولا دو تولی پنز تولی لس تولی سمر چستاسو جوڑخ راغے زان کی ولا جناح علیکم نشت دیس گناہ پتاسو پاغی کی چتاسو جوڑ جاڑے راغے پاغی من بعد الفریضتی رسو دا مقررتیا دا مہرنا لزر مہر مقرر شیو بیا پنزشو یا پنزوشو کم شو یا زیاد شو چی با کم خبر تاسو راضی شوئی او کم فیصلہ تاسو اکڑا ستاسو زان کے جوڑ جاڑے راگے تو باقی کی کمی زیادے کی دیش دیکھ اس گناہ نشتا کدا زرارہ در طول مہر مافکی نو مافکول یوشی که تخپل طرف نه زیاتی کول غواړي نو زیاتول هم شي ان الله کان علیما حکیما یقینا دی الله علم والا حکمت والا فمستمتعتم به منهن دا مخکینی آیت سره تړلې شوی دی د دین شیعاګان دا استدلال کوي چې دا مستقل یو آیت دی او د دین متعه ثابتې یو نکاح دی یو متعه ده متعا کیگی چې خځې سره نکاح کیگی گواهان موجود دي مہر مقرریږي لیکن د نکاح وخت مقرریږي چې دا به د یوې میاشتې د دوه میاشتو د دریو میاشتو د یوې هفتې د لس ورځو دا وخت مقررول دي ته وایي متعه قرآن د دې نه منع کوي تاسو به نکاح کوئ ان تبتغوا باموالکم ایجاب قبول به کوئ مہر به ورکوئ محسنین او استاد نکاح اراده او نیت به د همیشګری د هفتې لس ورځو د میاش نه غیر مصافحین فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه نو دی آیت کی رد په هغه خلکو چې روافض دي یا شیعه دي
او متعی ته حلال وي او د دې ډیر فضایل بیانې او د دې آیت نه استدلال کوي نو دا معنا غي غلط اخلي دین متعه دا غي جواز نه معلومیږي ومن لم يستطع منكم طولا او سوک چې تان نه لري طاقت نه لري د تاسو نه د مال طولن د مال نکاح غرضی دی خو پیسې ورسره نشته د مہر طاقت نه لري ومن لم يستطع منكم طولا او سوک چې طاقت نه لري د تاسو نه د مال اين کې حل محصنات المؤمنات دا چې نکاح کی پاک لمن سرا چې مؤمنای فمما ملکت نو نکاح دیو کی هغه سرا ملکت ایمانکم چې مالکان دی لاسونه استاسو وینځه من فتياتكم تجنکو استاسو نه المؤمنات چې مؤمنین آزادی زنانا پاکا زنانا اغي سرا د نکاح طاقت نلري مال نشتا نو بیا وینځ سره نکاح وکا والله اعلم بإيمانكم دا آیت چې کله راغې چې کله تاسو محسن سرا پاک سرا آزادی او حری سرا د نکاح طاقت نه لري نو وینځ سره نکاح وکي نو بعضی خلکو دا خنه غړل دا سپک غړل والله اعلم الله خپوهیږي به ایمانکم استاسو په ارادو باندې استاسو په نیتونو باندې استاسو په مسلمانای باندې کې دې شي دغه وینځه تا نه زیاده دینداري یاد دي ازادي محسنین زیاده دیندار او پاک دامنای بعضکم من بعض بعضی د تاسو نه د بعضو نه دي یو جنس لري نو ولې فرق کوي فانکحوهن نو نکاح کوي د دې وینځو سره باذن اهلهن په اجازه د مالک د دې شرط دا دی چې داغي مالک اجازت وکړي وآتوهن اجورهن بالمعروف او ورکای دیلا مہر د دې مناسب طریقې سره وینځي له هم مہر ورکای محصنات چې دا وینځي پاک دمنی پاک لمنی غیر مصافحات نئی بد لمنی ولا متخذات اخدان او نئی پٹی یارانی کون کی هاغا وینځي سرا نکاو کا مہر ولا ورکا چې هغه پاک لمنی بد لمن نه او پټي پټي یارانی کون کی نه د قران د دې آیتونو نو دا خبره معلومیږي چې په کومه زمانہ کې قران کریم نازلې ده او وحی راتلا او د عربو معاشره وا نو په دغه زمانه کې با پاک او خزو زنا نه کو د دې آیت نه معلومیږي چې وینځو به زنا کو ځکه الله وی محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان مخکې سړو ته حکم بیان کو چې سړی نکاح کوونکی محسنین غیر مصافحین د خزو ذکر نه دی کړی هغه سړی دی نکاح کوي چې دی خپل لمن پاک ساتون کی او خپل لمن من داغ لګون کی نه او دې زمانہ کې آزادی زنانا چې هغه زنا کوي فحشا کې مبتلا دي پیسې اخلي بازاری زنانا نو قران څومره سخت منع کوي فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنا نكل جدي نكاوكي دغ وینځي نکاوشي فإن أتينا بفاحشة كثيرات لوكي بفحشاو زنا سرا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نو پدی باندې نیمه سزا دا خلاف د پاکو د سزاونا یو پاکا آزاد خزدا کدا واده شوی زنا کوي نو سزای سنگسار دی حدیث کې راځي او کدا واده شوی نه او زناو کې نو سزای سل دوری ده او کداغه بد کرداری یو وینځو کې
نو الله وی داغي سزا نیمه ده فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نو دغه وینځو لرا نیمه ده د هغې چې پاکو لره ده د عذاب د سزا نه که یو پاکه زنانه د آزاد حره د هغې سزا 100 دوری ده نو د دې سزا 50 دوری ده او که د هغې مهر 10,000 دی د دې مهر 15,000 دی نیم دی ذالک دا بیان دا نکاح وینځي سره لمن هغه چا لره دی خشی العنتا چې دی یریږي د زنا نه منکم د تاسو نه یو سړی که آزاد ښځې سره نکاح طاقت نه لري نو الله وی وینځي سره نکاح وکړه که تا مني غلبه ډېره د خپل شهوت نو وینځي سره نکاح وکړه چې شهوت خپل پوره کړي او د ګناه نه بچ شي ذالک دغه نکاح د وینځي سره لمن هغه چا لره دی خشیه چې دی یریږي العنتا د زنا کولو نه منکم د تاسو نه وان تصبروا که تاسو صبر وکئ صبر وکئ تلوار ونه کوئ یا روجي ونسئ او یا در باندې ښه وخت راشي اسانتیا راشي فراختیا راشي نو بیا پیسې وګټه او بیا نکاح وکړه وان تصبروا که تاسو ځان کلک کوئ صبر وکئ نو دا غوره دی تاسو لره ځکه چې وینځ سره کله نکاح کوي نو ستا بچي به د پردي غلامان شي او دین او شریعت دا خبره نه خوښوي چې غلامان زیات شي والله غفور رحیم ترغیب ورکوي یرید الله اراده کوي الله لیبینا چې بیان کړي لکم تاسو ته خپل احکام خبره بیان نه پوره کېږي نیمه ډوډۍ وخورې او نیمه پرېږدئ ډوډۍ خو پوره تېره کړه یرید الله اراده کوي الله لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته احکام خپل ويهدیکم روان کی تاسو سنن الذین په طریقې د هغه چا من قبلکم چې مخکې د تاسو نه ويتوب علیکم او قبولتیاو کی تاسو ويتوب علیکم مهربانتیاو کی پتاسو دا څومره خبرې چې الله بیان کړي مقصد د الله سره لیبین لکم چې تاسو د خپل احکام سرګند او واضح کی یو او دویم ويهدیکم سنن الذین او تاسو روان کی د پخوانو پیغمبرانو په لارې دا حکمونه صرف تاسو ته نه دي پخوا چې کوم پیغمبران تیر شوي دي د هغې مبارک لار دغه ده لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته حکمونه خپل او روان کی تاسو په طریقو د پخوانو خلقو ويتوب علیکم او مهربانتی او کی پتاسو الله علم والا حکمت والا والله یرید ان یتوب علیکم الله اراده لري چې ان یتوب علیکم مهربانتی او کی پتاسو دوزله دا لفظ راغی تکرار نه دی یتوب علیکم نه مراد دی توفیق د توبه کدا الله حکمونه تاسو ومنل نو الله بر توبه توفیق درکې والله یرید ان یتوب علیکم او عمل بر توبه شروع کی توفیق به هم درکې او کار به هم داغي شروع کی ويريد الذين غواړي هغه څوک یتبعون الشهوات چې روان دي خواهشاتو پسې یو د الله حکم پر کول دي چې هغه کې اسانتیا ده او یو د دنیا رسم رواج پسې تلل دي یو د امریکای د روس د چین د انډیا رسمونه دي رواجونه چې سړی هغه پسې روان دي ويريد الذين غواړي هغه څوک چې روان دي خواهشاتو پسې ان تمیلو چې کاږه کی تاسو میلن عظیما کوګوالی لوی سرا کله دنیا رسم رواج پسې روان شوي نو تاب کوک کی دلاره نه او غرق بدی کی تباہ بدی کی نکاح څومره او ساده شی دی او څومره یو آسان کار دی واده په دین کې څومره یو آسان شادی سادی یعنی څومره یو ساده او آسان کار دی او خلکو ځان ته ګرانه کړی دا ځکه چې دی شهوات پسې روان دي خواهشاتو پسې روان دي شهوات پسې روان دي نو جنکۍ بوډېګانې شوي کور کې 30 کاله 40 کالونه ناستې دي او د چا 15 لونه د چا 8 لونه د چا 10 لونه کورونو کې ناستې دي بوډېګانې شوي ځکه چې هغې شهوات پسې روان دي الله وی نکاح خو ډېر آسان و شریعت ډېر آسان دی خلکو ځان ته په خپله ګرانه کړې ده
ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله غواړي الله ان يخفف عنكم چې آسانتیاو کی تاسو نه الله خو پتاسو آسانتیا کوي بوج نه کمی او تاسو په خپل بزان بوج اچوي دا پلانې رسم نه دا پلانې رواج دی کدا نه کو نو خاندان کې وزمن پوزه غوسه شي خلق به خبرې کوي یو بسوي بل بسوي اي يخفف عنكم الله وی تاسو نه بوج کوم زما حکمونه ومني ولی وخلق الانسان ضعيفا زکه چې انسان پیدا شوی دی کمزورې الله وی انسان ما کمزورې پیدا کړي نو ما ته معلومي نو ما هغه حکمونه نازل کړي دي چې هغه کې ستا اسانتیا ده تا په خپل بزان ګرانتیا کړه ځان باندې دی بوج واچو ځان ته دی ګرانه کړه لائک کرو شیئر کرو الله کی رضا کې لائک کړئ او شیئر کړئ د الله د رضا لپاره زمونږ هر یو ویډیو د قرآن ترجمه او د دین خبرې او د تبلیغ جماعت خبرې او د ایمان او د یقین خبرې زمونږ ویډیو په لایک کولو او شیر کولو سره به تاسو ته اجر عظیم میلاویږي څومره خلک ستاسو په وجه باندې ګوري په لایک او یا په شیر کولو باندې نو هغې اجر او ثواب به تاسو ته میلاویږي په دنیا به هم میلاوي په آخرت به هم میلاوي الله پاک په دنیا په آخرت کامیابه کا الله پاک هم د زړه حاجتونه پوره کا آمین ثم آمین السلام علیکم